دا د باجوړ عنایت کلي بازار کې د بخاریو یا انګیټیو د پایپ جوړولو کې بوخت استادان یا کاریګر دي چې د یخنۍ سیوا کېدو سره سم یې د بخارو ګاګ کې لا هم نو زیاتوالی راشي. شاکر الله هم د بخارو پایپ جوړولو کار د تیرو 20 کالو راهیسې کوي. وایي د موسم یخېدو سره سم یې ګاګ سیوا شي نو ځکه د وړاندې ورته تیاری نیسي. غوټ دا 13 کال نه دا جوړو بخاري جوړو او خرڅيږي نه یاره باجوړ کې خو با ډېر خلک استعمالي غوټ 100 کې به دا 90-95% خلک بخاري استعمالي. بخاري غستلو لار اغلی کسان وای چې په سیمه کې بجلی نه وي او ګیس ګران دی نو په کور کې پخلی او اجري کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دوی د بخارو استعمال کوي. یاره پخلی برابر باجوړ کې رقم زی باجوړ کې بس د ډبر نه راکې نه ما استعمال کړو خو ما کې د صفاته مونږ ته نه ولګي اوس یې خلک ډېر دا کې دي غوښنه اسمنګ هم راواسته مختلف کارونه د دې نه اخیستې شي کنه خوراک سکا چې نه په دې باندې تیارېږي په دې باندې ګرمېږي بل دا د تخنی ډېره سیوا ده بره معمول کې زمونږ بره علاقې چې کم دي نو هلته واورې کېږي نو کم سے کم د هیټ لپاره دا ډېر زیات کارآمد شیز دی په دې کې لرګي وراچوي دا ګرمه شي او بیا د هغې نه چې کومه دی بړاس خارج شي کمره پرې ګرمه شي کمره کې ټولو خلکو ته سهولیات بله دا ده چې دلته د ګیس انتظام چې کومه دی هغه دونه نشته دی د دې د وجې موږ په دې باندې مجبور یو چې بخارۍ استعمالوو ځان هم دې ګرموي اورېده او بل بیا دا سب منځله ګرموي مخکې ولې خشاک مشاک ډېر و بخارۍ به خلکو غټ جوړوي اوس وړې جوړوي زموږ د خپل غلطه کور دی کورونه هم یخ سیمټي دي که نه نو د بخارۍ نه کار هم نه کېږي خو ونه غرونه خو ښه دا ده چې بیا نه کوي خو تکلیف دی په مجبوري که نه. ولی محمد هم د عنایت کلي بازار کې د تیرو 14 کالو نه د بخاریو یا انګیټۍ جوړولو کار کوي. وایي د کور پخلی لپاره ګاګ ارزانې او وړې بخارۍ وړي ولې بیا د حجرو لپاره غټي بخارۍ تیاری چې نرخ یې تر 15,000 روپو پورې رسي. 13-14 سال نه د عنایت کلي بازار کې کار کوم او دا نن سوار دي ضرورت په دې دی چې لکه باجوړ کې په خلک پخلی کوي ټول وجه مین بنیادی دا چې ګیس نشته نه لکه کمزوري چې کومه راغله 400-450 پورې او ګران هم کې باید 8-9,000 روپو پورې شته دی ځکه چې هغه به اوبه هم ګرموي او پخلی هم که هر څه کوي. که څه هم د وخت تېرېدو سره په هر څه کې جدیدیت راځي خو مشران وایي چې په یخ موسم کې د کلونو راهیسې په حجرو کې د بخارو لګولو طور طریقه لا هم زړه ده او د یو وار بخارۍ اور لګېدو سره تر 2 ساعتو کمره ګرموي او بله دا چې مشران ترې ګیر چاپېره ناست د علاقې په روانو چارو خپل ګپ شپ تر نیمو شپو جاري ساتي. فضل رحمان سن FM نیټورک باجوړ.